کوم کسانو واتس اپ اپډیټ کړی دی هغې کې دا یو نوی اپشن راغلی دی، یو نوی نشان پکې راغلی دی چې زیاتره ملګري تپوس کوي چې یاره دا نشان د څه دپاره دی، د دې فایده څه ده یا د دې نقصان څه دی. نو ستاسو د پوهې دپاره دا ویډیو زه جوړوم چې یاره ما خپله دې باندې معلومات وکړو. دا یو ډېر زیات زبردست فیچر دی، ډېر د فایدې دی او ډېر کارآمد فیچر دی، مطلب ډېر کار والا څیز دی. د دې په ذریعه تاسو څه کولی شئ، خاص کر دا د سټوډنټانو لپاره یا کوم ملګري چې سټډي کوي وغیره د هغوی دپاره دا مطلب تاسو داسې ګڼلی شئ چې لکه څنګه په ګوګل کې سړی سرچ کوي یا په یوټیوب کې تاسو له په سرچ کې هر څه راځي هغسې دا هم کار کوي. لکه مثال کې زه تاسو ته دې کې دې باندې تاسو کلیک کې دا د دغسې عام چیټ غوندې دی، تاسو دې کې څه هم لیکل ورکړئ. لکه مثال زه دې کې دا ورکوم چې a young Pathan boy age 30 لکه 30 کالو یو پښتون هلک ناست دی in garden په یو باغ کې مطلب او دا تاسو څنګه سینډ کې دی به تاسو له هغه سیم تصویر هغه ټیم درکوي، دغسې دی ورسره ویډیو هم ورکوي. که تاسو د دې نه څه سوالات ورکوئ جنرال نالج باره کې هغې جواب هم درکوي. لکه دا ګورئ دا تصویر ما دې باندې سرچ کړو وکړه تاسو هغسې تصویر یې تاسو له جوړ کړو. هلک دی داسې 30 کالو تقریبا او کپړې هم د پښتنو چولي ځکه چې ما ورسره پټان لیکلی او هغه حساب سره سر باندې هم یو ټوپۍ یا پګړۍ ده او ښه ښکلې چمن کې ناست دی، ګارډن ورسره ما لیکلی. اوس دا زه یو بل سمپل مثال تاسو ته پیش کوم. A beautiful Pathan girl sitting in room studying چې لکه یو پښتنه جنۍ دا کمره کې ناسته ده او سټډي کوي، څه پړهایي وغیره کوي. دې باره کې یو تصویر ګوره دا اوس لږ ساعت کې تاسو ته دا یو ډېر زیات کارآمد دا هسې مثال کې تاسو ته څه ټوټه پوټه مثالونه پیش کوم، نور دا ډېر زیات د فایدې او ډېر کارآمد څیز دی. دا ګوره تصویر تاسو وکتو په لږ ساعت کې دا تاسو له او بل دا ډېر ښایسته تصویران هم جوړوي، مطلب یو داسې نوی غونده ډیزاین دی. که تاسو دې باندې ځان له خپل واتس اپ یا فیسبوک دپاره پروفایل تصویران جوړوئ نو هم دا ډېر ښایسته تصویر جوړوي، ډېر مزیدار. دا ګوره تصویران تاسو کتی شئ ښه باقاعده په لږ ساعت کې په سیکنډونو کې هغه قسم څه قسم تصویر تاسو غواړئ ویډیو هم دا تیاروي. نو دا یو ډېر د فایدې یو فیچر په دې کې راغلی دی. د دې نه فایده واخلئ، خاص کر سټوډنټان چې کوم دي تاسو څه قسم هم جنرال نالج سوال دلته لیکئ هغه جواب به تاسو له درکوي. دا ګوره ما یو بله جمله ولیکله چې یاره ماشومان دي په ګارډن کې لوبې کوي، هغه تصویر یې په لږ ساعت کې جوړ کړو او تاسو ته یې پیش کړو. ټیک شو. نو همدا قسم تاسو چې څنګه تصویران تاسو غواړئ، لکه دا یو بل جمله ما دلته ولیکله چې یاره یو پښتون فیملی ده د سره خپل میاں بیوي او ماشومان دي څلورو. نو دا ګوره دغسې تصویر هم په لږ ساعت کې جوړ کړو او ډېر ښایسته انیمیټډ هم دی او داسې یو نوی AI دې ته ویلی شي AI میټا والا. دا یو نوې ټکنالوژي ده چې نن سبا دنیا په دې باندې ډېر زیات کار کوي او ډېر زیاته مشهوره ده، ډېر فیمس ده دا ټکنالوژي. د AI په ذریعه دې جوړي. دا ګوره د پښتنو کلچر او تصویران داسې که څوک بدل دغه کې هم ورکړي چې یاره ما له انګریزانو شکل کې جوړ کړه، انګریزانو کې لباسه چولي پین شټه چولي یا پنجابي سټایل یا بل چې کوم ستاسو خوښي ګګرې والا بوکرې والا دا ټول تاسو له دا درکوي. یا اوس دې باندې زه مثال په طور یو پروفایل پکچر جوړوم چې یاره ما له یو پروفایل پکچر دا خو زه دا ویډیو چې ډېره اوږده نه شي دې وجې لږ شارټ لیکل کومه. کنی تاسو ښه تفصیلا یو جمله دې کې ولیکئ چې یاره په هغې کې تاسو هر څه ولیکئ چې یاره ما داسې کپړې چولي یا داسې پین شرټ مې چولي یا داسې ټوپۍ مې په سري، زما د مخ داسې کلر وي سپین تور یا غنم رنګې، زما د سترګو داسې کلر وي شنې یا تورې یا براون کلر مثال په طور او وغیره وغیره. ما سره لاس کې یاره کپ وي یا ټوپک وي یا بالپین وي چې څه تاسو وایئ هم هغسې مکمل تصویر به دې تاسو له جوړي. خو دا خو زه د ټایم د کمي د وجې شارټ لیکل وکړم او تاسو ته یې پیش کړم.
نو دا یو ډېر زیات زبردست فیچر دی. هغه بنیادي طریقه کار خو ورته ما وښوو، نور ستاسو سره هم په واتساپ کې دا نشان راغلی دی. بیا په خپله چې تاسو سره ټیم وي نو اوزګار ټیم کې تاسو کښېنئ او دې باندې مختلف قسم لیکل، سوالات ورته تاسو پیش کړئ، تصویران پې جوړ کړئ، انیمیټډ ښایسته ښایسته، یا نور د جنرال نالج معلومات ترې نه وکړئ. د هر قسم معلومات وغیره به تاسو له درکوي. لکه دا تاسو وکړه پروفایل پکچر پې ما جوړ کړو، دا یو د هلک په شکل کې او بل پکې دا د جینۍ په شکل کې. دا ګوره څومره ښایسته پروفایل پکچر جوړي. دا ویډیو له سره شیر کړئ چې نور ملګري ته هم پیدا والي. ډېره مهرباني. والسلام.